خو بچا اولنی تیوري زموږ سره د یونټ 3 the theories of covalent bonding and shapes of molecule اولنی تیوري سره بچا valence shell electron pair repulsion theory نو په دې په مناسبت سره تاسو شارټ کټ دي سوي لیکل شي valence shell electron pair repulsion theory ٹھیک شو شارټ کټ کې دې څه وایي ویسپر تھیوري څه وایي ویسپر که تاسو چې وچاره ویسپر تھیوري څه شي دی دا تاسو څنګه پرونانس کوئ مین د وینا ویلنس شیل الکترون پیر ریپلشن تھیوري کلیئر دی او د دې تھیوري کپر څخه تاسو هیستوري وایي څه شي هیستوري دا بچی تاسو په بوک کې ورکړل دی 1970 دو ساينټیسټ ټیک شو د یو نوم دی ګیلسپي څه نوم دی بچا ګیلسپي او بل څه دی بچا نایون څه دی یاد دې ان شاء الله بچا کم نمونه دي نایون اینڈ ګیلسپي دوی کمباین دي د تیوري څخه بچا پریزنټډ کړی دی چې دې تیوري د سوای ویلنس شیل الکترون پیر ریپلشن تیوري او تاسو ویل شئ دا اولنې اټیمپټ چیرې شیپس اپ یا جیومټري مالیکول موږ څه کوچا پسې انګلو کې موږ ته بیان کړو پسې انګلو کې څه کې بیان کړو او دا نور پرسنټ درست وایو دا یو مین پرسنټ یاد ولرئ بچا صحیح ده دا ویل دي دا مین پرسنټ دا ځان نوٹ کړئ چې شیپس اپ مالیکول به ډیپند کوي شیپس اپ مالیکول به څه کې بچا ډیپند کوي د سنټرل اټم په اخر شیل الکترون باندې څه معنی بچا اخر شیل الکترون داخل شیل په الکترون باندې او دلته کې دا مو پیژنئ چې سنټرل اټم څه ته وایي سنټرل اټم څه ته وایي سنټرل اټم هغه اټم ته وایي چې په منځ کې موجود دي او د دنه بسې بچا دی به یو او اټیچمنټ وسره سي بچا د یو نه وسره یا به یو وسره اټیچ یا د یو نه سي بچا سی وایي سی وایي دغه نه تاسو ولې کوم کنه ها BF3 په BF3 کې بوران سره یو دی کنه بوران څه شو چې دا سنټرل اټم دی دا سره سنټرل اټم دی نور به دا اټیچمنټ داسي اوس دا مې یاد ولرئ سنټرل اټم با لکشن الکتروپوزټیو او چې کوم سراوندینګ اټم یې هغه سي الکترونیګیټیو به سي الکترونیګیټیو سنټرل اټم کې جوړ بچا ها نیو خبر خو دا وکړه کنه دنه به خیال موږ تاسو په انګلیش کې خپل پاس جوړول هم شي دومره کار په ځان په پښتو کې پوهیږئ چې ټوټل جیومټري با د مالیکول ډیپند دی بس ما بچا باندې بچا د سنټرل اټم په نیچر باندې مطلب چې دغه څومره الکترون دي دغه څومره الکترون دي او د نه علاوه د سایز څومره دی د سایز څومره دی ریپورټ شوی سنټرل اټم بسې بچا دا الکتروپوزټیو او سراوندینګ اټم بسې بچا دا الکترونیګیټیو ریورس دی بل با چې کوم الکترون ارینجمنت کوي چې مالیکول دغه کې کنه بچا دا څه بزان ارینج کوي د سنټر دا چې کوم الکترون پیر دی که چاہے بانڈ پیر دی او چاہے لون پیر دی اب دومره ځان دیسی انګل کې بزان ارینج کوي چې ریپلشن کې می بچا لیس ریپلشن صحیح لیس د ریپلشن د بچاو د پارا الکترون پیر په سنټرل اټم د ځان داسې ارینج کوي چې ریپلشن صحیح لکش ریپلشن صحیح لکش ریپورټ شوی نیو ډیپند په سبب بچا باندې کې بچا د سنټرل اټم په ویلنس شیل الکترون باندې په سمانه بچا ویلنس شیل الکترون په دې ورسره دیني الکترون علاوه په جیومټري ډیپند کوي په الکترون پیر باندې په سمانه بچا الکترون پیر باندې اوس دا په پیژنې الکترون پیر چې دي کنه چې موږ سره دوه قسم دي یو ته وایي الکترون بانډ پیر څه ته وایي الکترون بانډ پیر څه ته وایي بچا او بل څه څه شي دي الکترون لون پیر څه دي الکترون لون پیر ټیک ته کنه نو کې الکترون بانډ تاسو ایکسپلین کول غواړئ نه زه یو مالیکول لیکم امونیا NH3 څه لیکم چې NH3 یا واټر تاسو لیکلی شئ اوس د دې تیوري د نور هم د ځان اسانول لپاره تاسو په بریډبل کې ګروپ پیژنئ څو پیژنئ بچا ګروپ نو که تاسو پته نه زیاته یو په بریډبل کې چې کوم ولاړ لاینونه دي د تسوي د ګروپ دي د تسوي ګروپ او دم پر تر یاد وساتئ چې ګروپ مختصه بچا په اخر شل کې الکترون ګروپ مختصه په اخر شل کې الکترون نو نایتروجن چې NH3 بیان وکړه
नाइट्रोजन په کوم ګروپ کې دی چې پنځم کې دی څه کې دی ګروپ نمبر 5 کې دی ټاپ نمبر سره بچا नाइट्रोजन چې नाइट्रोजन په ګروپ نمبر 5 کې دی په اخر شل کې به څو الکتروني 5 پوه شوي ګوره اټامک نمبر بچی د नाइट्रोजन دی 7 څه شنه 7 میکارډ ټو ډوپلیټ ټو وانی شل کې څو الکتروني بچا 2 سکوير مطابق یاد دې لګا په دویم شل کې څو راځي بچا 1 2 3 4 5 کلیئر دی اوس हाइड्रोजन چې د دې کې हाइड्रोजन موجود دی په ګروپ نمبر 1 صحیح دی بچا اټامک نمبر سره 1 نو په 1 ګروپ کې هم دی اټامک نمبر 1 هم دی نو اخر شل کې څو الکترون بچا یو دی سره یو زه به دا ولې چې دا हाइड्रोजन دا څه شو हाइड्रोजन کلیئر دی بچا د ډوپلیټ رول مطابق دته یو پکار دی چې دو برابر کی او د اکټیټ رول مطابق नाइट्रोजन ته 3 پکار دا 3 हाइड्रोजन سره کمباین شي دا یو हाइड्रोजन شو چې پوه شئ کنه دا الکترون شو دا بل हाइड्रोजन شو دا الکترون کلیئر دی بچا دا بل हाइड्रोजन شو دا څه دی بچا الکترون نو د دې موږ ته د لون پیر او د بانډ پیر بالکل اندازه کلیئر ده دا د نایټروجن نیوکلیس دی کنه او دا چا نیوکلیس دی چې د हाइड्रोजन الکترون بانډ پیر څه ته وایي الکترون بانډ پیر ته وایي چې هغه الکترون چې هغه په بانډ کې ایسا غستی په بانډ کې څه بچا ایسا غستی او هغه په کنټرول کې د دو نیوکلیس جمع ته نیوکلیای وایي څه دی بچا تاسو ویل شئ چې electron pair are pair of electron which have take place in bond formation and these pair are under the control of two nuclei دا څو نیوکلیس نیولې دي بچا دو نیوکلیس دا pair چې دي په بانډ کې څنګه سره او دا د نایټروجن نیوکلیس هم د electron pair نیولې دي دا هایدروجن هم څنګه دي بچا نیولې دا دو نیوکلیس په کنټرول کې پرې پوه شو electron bond pair هم پیژنو بچا ها لون پر څه ته بچا الکترون لون پر هغه ته وایي چې هغه په جوړه حالت کې وي اب څه بچا په پیر حالت کې وي په جوړه حالت کې وي خو په باندې کې ایسا نه یې لکه دا چې دا ټول تاسو اخلي په باندې کې څه سره بچا او دا په کنټرول اپ ون نیوکلیس دا باندې د کنټرول اپ څه بچا یو نیوکلیس دې پیر په سوای دیتا لون پر دې سوای لون کلیئر دی بچا اوس یو پوینټ کې دا راځي لون پر ریپلشن به سی وای لون پر ریپلشن به سی وای سیوا بودی بچی لکه تاسو وای کنه لکه تاسو مثال در باندې لکه دا خبره خو خیره ټیک نه نو پرس اني هاو موږ وایو کنه چې یو زناور د تاسو په دوه پړو تړل دي ابل دومره زیات ډیسټربنس کولی شي نشي کولای که پرس یو زناور د تاسو په یو پړی تړل دي بس کې ډېر ډیسټربنس وکړي تاسو په تغیر یو ته لري شي منډي به وایي صحیح دی کنه نو د ریپلشن بسی د لون پر ریپلشن بسی سی وای د چا نه بچا د باند پرې پوه شوي نو دا به ډیپینډ کوي بچا باندې بچا چې الکترون د سنټرل اټم ک لون پرینو ریپلشن بسی وای چې ریپلشن بسی نو باند انګل بس کې کمی باند انګل بس کې کمی او ک لون پر مثال تر باندې سی بچا کمی په ټول باندډ پر بیا ریپلشن کمی بیا ریپلشن سی کمی او دا پریکټیکل ان شاء الله موږ بیا په یو مالیکول باندې موږ څه کوی اپلای کوو خو نه چې کپرس کتا سو دې دا وګورئ کنه د تھیوري دا سټیټمنټ وګورئ وای الکترون پیئرز کچاهه بوت لون پیر دی او کسې بچا باند پیر دی سراوند د سنټرل اټم دا ورسره تر څه بل کیږي چې سنټرل اټم دا څه به تر څه بل کیږي چې ریپلشن صحیح کمی ریپلشن صحیح چې دا په یوه باندې چونکه الکترون ترمن سره چې ریپلشن چاهه باند پیر دی او چاهه صحیح لون پیر دی دا په دومره احاطه باندې د سنټرل اټم تر څه بل کیږي چې ریپلشن صحیح لګي ریپلشن صحیح لګي ریپورټ شو بچا اوس یو پاسټلیټ ته ګورئ کنه بچا نم کله دې موږ مین پاسټلیټ ته ګورو چا ته ګورو بچا مین پاسټلیټ دې دادی او نه پاسټلیټ ته ګورئ لیکل ځکه نشم کول چې بیا تاسو ټایم ځای کیږي پاسټلیټ نمبر 1 وای pair of electron are arranged in space around the central atom in such a way that the distance between them is maximum and electron pair repulsion is minimum اب کا خبر ده بچا وی الکترون با لکه زه به د بیوپتري د ایگزامپل واخلم دا بیوپتري تاسو نشئ لیکلی بچا پوه شوئ که نه چې دا زه اف واخلم دا اف شو دا اف شو وی الکترون پیر به د سنټرل اټم نه داسې تیر چاپېره کېږي لکه دې ترمنځ سره به چې ریپلشن دی که نه داسې به تیر چاپېره کېږي په دومره باند انګل باندې به تیر چاپېره کېږي چې ریپلشن صحیح لګي دا څومره باند انګل چې 120 ډګري څومره دی 120 ډګري په 120 ډګري کې دا الکترون پیر نه په ده باندې کار غرض لري نه په ده باندې الکترون پیر
یا کچای باند پر دی که نون پر دی اب د سنټرل اټم نه داسې ډېر چاپیره کې پلیس کېږي کې ښودل کېږي به ځان به داسې ارینج کېږي چې ریپلشن صحیح کمي ریپلشن صحیح کمي او ډسټنس صحیح سیوای پرې پوه شوئ. دویم نمبر پاسټولیټ ته ګورئ وایي د الکترون پیر سچ وچ فارم بانډ آر کارډ بانډ پیر دا وختي موږ ویلو بچیا دا پوینټ به کې کلیئر دی. کم الکترون ما تاسو چې د الکترون پیر دوه قسم دي یو بانډ پیر دی بل څه دی لون پیر دی. بانډ پیر څه ته وایي چې کوم په بانډ کې حصه اخیستي او لون پیر څه ته وایي چې په بانډ کې حصه نه اخیستي. او فردر تاسو ته ما دا خبره هم وکړه بچیا چې د لون پیر به زموږ سره انډر د کنټرول اف ون نیوکلیس دغه په زور شور سیوای ریپلشن به صحیح سیوای او بانډ پیر بعد انډر د کنټرول اف سی بچا دو نیوکلیای دغه په زور شور سی بچا کم د په کوم دغه راځي دا پوینټ دغه کوم اډر چې راځي په دای ورکړه باندې بچ 3 نمبر پوینټ ګورئ و الکترون پیر لون پیر او بانډ پیر باندې وته باندې دومره احاطه باندې چې ریپلشن سی بچا کم ریپلشن سی کم اوس دا یو پوینټ ډیر امپورټنت دی بچا دا اډر اکثر راځي زبونی کوم کله بچا دی پوینټ ته ګورئ بچا چې کوم اډر دی بچا بچا د لون پیر ریپلشن زب ال پی سو لیکم چې ال پی نه څه مطلب دی لون پیر دی لون پیر ریپلشن لون پیر ریپلشن دا اډر امپورټنت دی خلاص ځان سره نوٹ کړئ دا به سی وای ګریټر دی د چا نه بچا د لون پیر او دا بی پی مین بانډ پیر بی پی مین بانډ او دا به سی وای د چا نه بچا د بانډ پیر او دا بانډ پیر چې په دې اړه پوه شئ د لون پیر به سي هغه د یو نیوکلیس په کنټرول کې دی د دوه لون پیرانو د دې ترمنځ ریپلشن سی وای دی به زیات ډسټنس کور کوي دې ترمنځ په ډسټنس زیات پوه شئ او د دې د ریپلشن به سی وای د چا نه بچي د لون پیر او دا بانډ او دا ریپلشن به سی وای د چا نه بچي دا بانډ پیر او دا بانډ دا پوینټ په کې ډېر امپورټنت دی تیوري کې په دې پوه شئ بچیا بل وای فورس اف ریپلشن ډیکریز تاسو دا لیکلی شئ فورس اف ریپلشن دا دی فورس اف ریپلشن is inversely proportional to bond angle دا یاد کړئ bond angle وختي تاسو مو ویل کنه د بی 3 د ایگزامپل واخلئ دلته bond angle څومره دی بچا لګ دی کنه ریپلشن سیوا سره سیوا د 120 نه کم دی زموږ چې تقریبا 40 راوند اباوت داسې چې څومره بانډ انګل کمیږي ریپلشن به څه کېږي سیوا کېږي او چې څومره بانډ انګل څه کوم بچیا سیوا کومه ریپلشن به څه کېږي کمیږي دا ریلیشن ځان سره اسې نوټ یاد بیت ان شاء الله بل دا وایي ملټیپل بانډ چې دي سړي بچیا چې څومره ملټیپل بانډ راځي کنه دا بانډ څه به یو ایکسپلین کوم دا دوه بانډونه ښه اني هاو دا یاد کړئ که ملټیپل بانډ دی کنه پلیز دیکھو ګورئ دا څلورم نمبر پوینټ پنځم نمبر پوینټ په یو کې ایکسپلین کوم ملټیپل بانډ څه ته بچا ډبل بانډ څه ته وایي لکه دا خو سنگل بانډ شو دا سره بچیا دا سنگل بانډ دی کاربن سره سنگل بانډ یا دا راوړي یا د کاربن میتین دا راوړي دا سنگل بانډ سره کوم شو په دغه شو چې ډبل څه دا ډبل په دې پوه شوي او بل څه دی ټریپل بانډ څه دی ټریپل بانډ نو د ډبل بانډ او ټریپل بانډ څه وایي ته ملټیپل بانډ وایي دا څه وایي ملټیپل بانډ په یو پوینټ کې دا خبره کوي چې د ملټیپل بانډ کې کوم الکترون دي دلته څو الکترون راځي بچي پیر دا یو شو دا څو شو دوه پیر دوه جوړه جوړ شو د ټریپل بانډ ته ورته دلته څو جوړه راځي درې پیر راځي خو you will consider as a single electron pair په دې پوه شئ دا الکترون پیر څو الکترون پیر بچا 1 الکترون پیر دی سره 1 الکترون پیر دی بچي پوه شئ باندې معنی دا کوم څو الکترون پیر دی بچا یو الکترون پیر دی چې یو الکترون پیر دی دې پوه شئ اوس دا یاد ولرئ چې څومره موږ سنگل بانډ ډبل ته کنورټ کوو ډبل به څه ته کنورټ کوو بچا ټریپل ته کنورټ کوو چې څومره بانډونه سیوا کیږي نو بانډ انګل به سیوا کیږي تاسو لیکلی شئ چې بانډ انګل از ډایرکټلی پروپورشنل ټو نمبر اف بانډز نمبر اف کوولنٹ بانډز نو دې خو ګورئ چې کاربن سنگل بانډ دی کنه بانډ انګل څومره دی بچي 109.5 څومره دی 109.5 کډبل شو نه 120 شو څومره شو 120 ډیګري شو او چې ټریپل شو نه 180 شو څومره شو 180 شو نو کوم یو سیوا شو باندې څومره باندونه سیوا کیږي نو باندې به څه کیږي سیوا کیږي
دا پوینټونه باندې کې مطلب بیا دا یو وایي چې د افیکټ اف بانډینګ electron pair decrease with increase of electronegativity دې په څه एग्जांपल واخلم چې پوینټونه خاص به تاسو کو کړی دي کنه اسی एग्जांपल واخلم یو HF واخلم څه واخلم HF بل څه واخلم چې HCl بل واخلم HBr نو په دې ټول کې electronegativity د چا څه والا د فلورین دې دا وایي with the effect of bonding pair decrease with the increase in دا کومه دا غوړې دا د دې کوم ریپلشن دی کنه اب کمی اب سي کمی او دا ریپلشن به سي وایي په دې پوه شئ دا دې تاسو دا مثال راکړئ شي د فلورین د الکترونیګټیویټي سیوا ده د الکترون تر راکول د پر طرف سره انتهایی سیوا ده د الکترون په سره بچا د انتهایی مطلب دا دی لکه دا کم زور شور شي دی کم دا چا د وجه نه بچا د فلورین د هاي الکترونیګټیویټي دی چې څومره الکترونیګټیویټي دی اټم څخه کې بچا سیوا کیږي نو سیوا والا دغه چې دی کنه اټم چې دی دغه الکترون پیر کې دومره زیات ریپلشن د ریپلشن بسې بچ دا به کمی دا بسې کمی او دا نو ریپلشن سره سیوا د ځکه چې د فلورین الکترونیګټیویټي سره بچ کم ده د الکترون ریپلشن بسې بچا دغه الکترونیګټیویټي سیوا ده نو ریپلشن بسې بچ د کمی صحیح کمی په دې پوینټ پوه شوي The first point to go shapes of molecule depend on the number and nature of electron pair. دا خو ختم ویل چاره مثال به تاسو باندې که سنټر اټم سره زموږ سره نو ټول بانډډ پیر دي سړي ټول بانډډ پیر نو ریپلشن به یو شي لکه د میتین موږ ایگزامپل واخلو دا به ټول بانډډ سره بچا یو شان دي کنه ټول بانډ پیر دي ټول سړي نو هر یو موږ دا دلته باندې نشو د 109 شری باندې موږ بیا امونیا تک پر سره شو ستاره شو امونیا کې د زموږ سره الکترون پیر څومره دي دي سلور تک شان دي په شان سلور دي دي کنه دي دا 1 2 3 4 خو چونکه نور پر د ریپلشن مسیح دا به موږ سره سی وای د باندې نقص کې چې دا به موږ سره کمی دا 107.5 دلته جیومټری ټیټراهیډرل دا او دلته جیومټری سره بچا ټرایګونل پلین بلکې ټرایګونل پیرامید دا ټرایګونل پیرامید نو که پرس په سنټرل اټم باندې دا به ډیپند کې چې الکترون ټول باند کړي کې الکترون ټول سره بچا لون پر د سړي لون پر دا بچي زما سره یو بل بوک دی د دینه خاص کر چونکه بیا که پرس تاسو د انډیکیټ دا ټیسټونه بیا ورکوي نو دا پوینټ ډېر امپورټنت دی دا تاسو سلیکشن ایکسپلین کوم ښه اوس دلته کې تاسو یې وګورئ لکه د اکسیجن ولا خبر ترشمه ګروپ نمبر 6 دی کنه اکسیجن دی سلفر دی سیلینیم دی ټولوریم دی او پولونیم دی په دې پوه شوي دا کوم څه دی بچا دا دا زه اخلم در سره واټر H2 اخلم شي H2O بیا اخلم H2S بیا اخلم H2SE بیا اخلم H2TE H2TE یو شان را لګا زه یم چې بدی کې باندې په نچا سیوا دی چې زره یې مګر دا واټر را داسې دا ټول دا بداسي ښا H2 بده دم داسې سره H2S هم داسې H2S هم سی بچا دا هر یو سره دوه ډول کړی دی او دوه سره سړي باند دې ته پر یو خبر یاد ودرې چې باند انګل دا پوینټ ځان سره نوٹ کړئ باند angle is inversely proportional to size of central atom. Size of central atom. دا خپل پوینټ دی بچو اوس که زګان درازه بچو size down the group size کیږي بچو سیوا کیږي کنه یو ایډیشن اف شیل کیږي کله اکسیجن سره دوه شیلونه دي د سلفر سره څو شیلونه دي 3 دا پښان چې دا down the group راځي شیلونه څه کیږي سیوا کیږي کنه نو سایز څه کیږي سیوا کیږي سایز څه کیږي سیوا کیږي په دې ټول کې سایز چا سیوا دی H2TE ټیک شو کنه یا په دې ډول کې تاسو وګورئ نو د اکسیجن سایز سره بچا کم دی اکسیجن سایز سره کم دی دا باندې بسې د واټر باندې بسې سیوا که تاسو د H2 دا ونی کې کنه چې د باندې څومره دی بچا 104.5 څومره دی که تاسو د دې مطابق دا وګورئ تاسو لیکل شئ کنه چې د H2O په باندې سي دا ته ولیکم د H2O په باندې سي بچا سی وای ځکه سایز یې څه دی وړو کې سایز په باندې سي سی وای دا کله انورس ریلیشنشپ دی په پوه شئ د چا نه بچا د H2S نه د H2S په باندې سي وای د چا نه
د H2SE نه H2SE په باندې کې سوا د چا نه بچا د H2TE نه دې پوه شوي واقعي یو ویډیوګانې ورکړې هم دي خو دغه ته ضرورت شته نه په دې ټریک پوه شوي دا اکثر بعض نه چونکې په کتاب کې نه او داسې انډیکیټر کوېشن دی بیا راشي نو بیا سټوډنټ صحیح بچي نه خطه چې لیکچر ته په صحیح طریقه باندې وګورئ او هر انګل باندې وګورئ نو دا تاسو بیا د اکیډمي د کوم کلاسونه چې دي د انډیکیټ لپاره دغه څوره برابر ضرورت راځي ځان له په کلاس کې صحیح څه کولی بچي کوی کوي دا بچي زموږ سره ویرس پاشولیټ د چا د ویسپر تیوري سبب ان شاء الله د اپلیکیشن کوم او راځي مقصد دغه دغه چې راته معلوم چې د واټر مالیکول شیپ څنګه دی د امونیا څنګه دی وغیرہ وغیرہ چې دا پوینټ تاسو ته کلیئر سبب د پریکټیکل څه کوم چې بیانو او د یو مالیکول موږ څه کوم چې جیومټري او شیپ څه کو دا به معلومه پوه شئ به لکه